السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو یو ځلې بیا د حکومت د طرفه او د اسټابلیشمنت د طرفه چې کوم دی عمران خان ته یو آفر راغی او هغه آفر څه دی آیا عمران خان به د حکومت دغه خبره ومني او که به نه مني یو به په دې خبره کوو او دویم به مونږ په دې باندې خبره کوو چې کله هم په عدالت کې د عمران ریاض نوم پولیسو واورېدو نو پولیس چې کوم دی نو وتښتېده ولې وتښتېده څه وجه وه داسې څه قیصه هلته په عدالت کې وشوه چې د عمران ریاض وکیل د هغو نه پوښتنه وکړل او په هغې باندې پولیس چې کوم دی نو څه شو وتښتېده او دریم چې چیف جسټس حوالې سره دا خبره خلک ډېر زیات تپوس کوي چې یاره چیف جسټس خو د دې نه مخکې ډېر زیات ګرم و چې یاره تاسو به په 14 مۍ باندې الیکشن یې خامخا کوئ یعنې مطلب دا دی چې یاره د 14 مۍ نه به ګوره یوه ورځ خو نه که چېرې د 14 مۍ نه تاسو واغوستی او الیکشن یې ونه کړي نو د حکومت یا شهباز شریف شو یا داسې نور کسان چې کومه په دې کې شامل نو هغه به نااهله کېږي نو ولې چیف جسټس فیصله ونه کړه آیا چیف جسټس چا غلی کړی دی هغه له په خوله باندې چا پټۍ اړول ده یا په چیف جسټس باندې د پاسې نه زور زبردستی راغلی ده د چیف جسټس سره داسې څه وکړلی شو چې د چیف جسټس خوله چې کوم دی نو ټپه شوه چې د دې نه مخکې هغه چیف جسټس چې هغه به بار بار لګیاو چې یاره جي دا زمونږ حتمي فیصله ده او الیکشن به په 14 مۍ کوي او نن چې کوم دی 19 مۍ راغله خو الیکشن یې ونه کړلی شوې دا د ټولو نه اهم سوال دی او په دې اهم سوال باندې به خبره کوو چې چیف جسټس ولې غلی شوی دی خو د دې نه مخکې مونږ ته به زمونږ د محنت سیلې ضرور راکوئ د لایک بټن سره ضرور دباو کوئ او په کمنټ کې را سره خپله رایه هم شریکه کوئ او ویډیو د سره چې څومره کېږي مخکې ته شیر کوئ د ټولو نه اول راځو چې تاسو ته پته وه د دې نه مخکې د حکومت د سړي عمران خان ته یو آفر میلاو شوی چې یاره ته دا ملک پرېږده او د دې ملک نه لاړ شه د څه مودې دپاره بهر ملک ته چې په هغې باندې عمران خان مخکې انکار کړی خو اوس یو ځلې بیا چې کوم دی نو حکومت او اسټابلیشمنت عمران خان ته دا دغه وکړو چې د موجوده حالاتو تحت چې کوم دی نو لحاظه ته ملک پرېږده او د خپل ملک پرېښودو سره سره چې کوم دی نو بار ملک ته لاړ شه او هیش او عشرت سره زندګي هلته تېروه او بشرا بیبي چې کوم دی نو هغه هم د ځان سره بوزه او یو ښایسته او ښکلی پوره امنه ژوند چې کوم دی نو هلته تېروئ عمران خان تاسو ته پته ده چې عمران خان چې کوم دی نو هغه شخصیت دی چې هغه په پاکستان کې یونیورسټیز کالجز جوړ کړي دي هغه شخصیت چې هغه د کینسر هسپتال جوړ کړی دی هغه شخصیت چې هغه د پاکستان دپاره ډېر څه کړي دي او د پاکستان نوم یې په ټوله دنیا کې روښانه کړی هغه داسې یو شخصیت دی چې په هره دنیا کې چې کوم دی نو هغه ګیم کیلاو کړی کمنټرانې کړي دي د پاکستان نوم یې روښانه کړی عمران خان یو داسې شخصیت دی چې تاسو ته پته ده چې د چې کوم دی د ملک دپاره ډېرې سختې برداشت کړي عمران خان یو داسې شخصیت دی چې دا په مختلف ممالکو کې چې کوم دی نو خپل پنډونه هم ورکړي دي یعنې د مختلف ممالکو مدد یې هم کړی دي او د هغې کې سپیشلي پاکستان دپاره هغه ډېرې زیاتې منډې تړلې ولې دي نو آیا داسې یو سړي ته داسې مشوره ورکول چې یاره ته خپل ملک پرېږده نو پی ډي ایم او حکومت تاسو ته پته ده چې هغو همیشه ملک خوړلی دی او ملک یې لوټ کړی دی او د خپل ملک نه یې پیسه وړل ده او په بهر ملکونو کې انویسټ کړله پکار ده چې دا مشوره مونږ شهباز شریف او دې خلکو ته ورکړو نه چې عمران خان ته یې ورکړو عمران خان ویلي دي چې نه بالکل چورلټ انکار یې کړی چې نه زه خپل ملک په هېڅ حالت باندې نه پرېږدم د دې ملک دپاره ما ډېر څه کړي د دې ملک دپاره به زه ډېر څه کوم هم او روان هم یم او انشاءالله الله تعالی به وایي ماله په دې کې کامیابي راکوي هغه سړی ډېر یېرېږي چې تاسو ته پته چې هغه د حرامو روزګار کوي هغه د حرامو کاروبار کوي هغه د حرامو پیسې کموي نو هغې سړي سره د مرګ یری د هغه سړي سره چې کوم دی نو د راروانې زندګۍ یری خو عمران خان تاسو ته پته ده هغه ډېر داسې کارونه کړي د انسانیت دپاره چې یقین وکړئ الله تعالی به خامخا په یو کار باندې ضرور او دا دې ګرنټي د چا سره دی چې مونږ په تاسو ته پته ده داسې ډېر خلک دي چې ډېرو خلکو پې چې کوم دی نو د خپله ځانه فتوې لګولې وي دغه چې یاره دا کس خو داسې دی خو نه د الله تعالی په نظر کې دا هېڅ چاته پته نه دی چې څوک افضل دی او څوک افضل نه دی په دویم نمبر باندې مونږ راځو چې تاسو ته پته ده د عمران ریاض وکیل چې کوم دی د پولیسو نه په عدالت کې دا پوښتنه وکړه او بیا یې خاص کر د جج صاحب نه چې څنګه تاسو ته پته نشته دی تاسو عدالت هغه پرېښودو بیا چې کوم دی نو یاره پولیس وایي چې مونږ ته پته نشته دی عدالت وایي چې هم مونږ ته پته نشته دی چې عمران ریاض چېرته دی نو ډایرکټ د هغه وکیل چې کوم دی نو دا دغه وکړو چې یاره بیا خو به د اسټابلیشمنټ والا سره بیا خو به چې کوم دی نو دا اسټابلیشمنټ والا چې کوم دی نو اغوا کړی دغه کړی د دې سره بله دا خبره وکړله شوه چې پولیس وایي چې یاره مونږ ته پته نشته نو قرآن شریف دې راوړی په قرآن شریف باندې دې حلف اوچت کړي او لاس دې کېږدي نو چې دا خبره پولیسو واورېده نو هغو چې کوم دی نو خپې سپکې کړي ځکه چې خامخا پولیسو ته به خامخا پته وي چې یاره عمران ریاض چېرته دی نو به هر حال عمران ریاض چې کوم دی نو د هغه دپاره یو ځل بیا تاسو په دې کمنټ کې مواسطت کوئ چې عمران ریاض دې ریلیز کړلی شي ځکه چې هغه په هغه باندې که څه کیسز یا څه دغه هغه یا څه خلاف ورزیانې کړي نو عدالت ته دې پیش کړي چې په پاکستان کې عدالت شته سوپریم دی هغه د ټول نه پاورفل دی په پاکستان کې او زمونږ په ملک کې نو لحاظه د هغه کیسز دی هغې ته وړاندې د هغې لپاره یو قانوني لار شته یو قانوني لار دې اختیار کړي او که نه نو مونږ خپلو ادارو ته
که دا زمونږ د ایسای زمونږ د آرمي زمونږ پولیس ټولو ته وایو چې یاره تاسو خپل سټرګل وکړئ، ځکه چې دا ستاسو په لمنه باندې یو داغ بیا جوړیږي او د دې سره سره یوازې په خپل ملک کې نه نور ملکونه به هم تاسو ته پیغورونه درکوي چې یاره دغه شان جرنالستان اغوا کېږي، نامعلوم خلک یې اوچتوي. اوس کیدای شي چې یاره دا ایجنسیانو والا اوچت کړی میبي، ځکه چې ایجنسیانې خو تاسو ته پته ده سراج الحق باندې هم حمله وشوله، په هغه حمله کې سراج الحق کولا ویل چې یاره په دې کې په ما باندې نه د خپل ملک آرمي نه ایسای ګیم دی نه چې کوم دی د فیډ ګیم نه دی هېڅ چا، لکه مطلب هغه ویل چې داسې د چا ګیم نه دی، دا صرف او صرف د ایجنسیانو دی، ځکه چې زما د دې خلکو سره هېڅ قسمه سورانۍ نشته دی، د دې ځکه چې زما د چا هېڅ قسمه سورانۍ نه دی کړی دلته کې. لهذا دا چونکې ایجنسیانې دي، ایجنسیانې مختلف ایجنسیانې په مختلف ملکونو کې د دې نه څوک انکار نه کوي چې نشته دی، شته، خو هغو فایده اوچتول غواړي چې دغه شان د جمهوریت اسلامي هم راپاڅي په ملک یو وړی ګړی پیدا شي او ملک چې کوم دی نو څه کړي د هغه تباه او برباد کړي او ټوټې پوټې کړي. نو بالکل موږ به د خپل آرمي سم ولاړو، د ایسای سره به هم ولاړو، د خپل ملک، خو په کوم ځای کې چې تنقید نو موږ به لږ دا کوو چې باید په حکومت باندې په پی ډي ایم باندې هغه چې کوم سازشونه کوي، نو لهذا زموږ آرمي او ایسای له پکار هم دي چې د دې روکتام دي وکړي، د دې قسمه څیزونو جواب دي ورکړي چې کومه پوښتنه عوام او جمهوریت ته چونکې مطلب دا چې سړی خپله رایه پیش کولی شي، خپل حق غوښتلی شي، نو لهذا هغه دې ورم کړلی شي، صرف برای نام نه. که برای نام وي نو بیا به ظاهره خبره ده د عوامو د پوج ترمنځ چې کوم دی نو فاصلې سیوا کېږي، کومه پوښتنې او کومه سوالونه چې عوام کوي د هغې جوابونه نه میلاویږي، نو ظاهره خبره ده بیا به د پوج او د عوامو ترمنځ فاصلې سیوا کېږي. انشاءالله دعاګانې کوو چې الله تعالی زموږ په وطن باندې رحم وکړي او زموږ د وطن نه دا ټولې مسلې او مسایل حل کړلی شي. نو دغه و د عمران ریاض حوالې سره یو خبر. او دریم خبر راځو چې چیف جسټس، تاسو ته پته ده چې چیف جسټس د دې نه مخکې چې کوم دی نو ویل چې یاره په 14 مې د الیکشن وکړلی شي، اوس خاموشه پاتې شوی. ولې خاموشه پاتې شوی؟ په هغه باندې آیا پرشر دی یا چا دباو کړی یا دا؟ نو تاسو ته پته ده صرف یوه او ډېره غټه او اهمه وجه ده چې د هغه د دې وجې د لاسه چې کوم دی نو اوس خاموشه دی. هغه وایي چې یاره یو ځل یو طرف ته خو داسې فیصله وشو چې عمران خان ګرفتار شو، د ملک کې چې کوم دی نو حالات داسې شو چې په آرمي او په حساس ځایونو باندې حملې وکړلی شوې، ملک چې کوم دی نو انتهایي نقصان ورته ورسېدو. نو هغه چې زه په دویم ځل باندې نه غواړم چونکې دا موجوده حالات داسې دي چې زمونږ ملک ته ډېر زورنه ورکړه، ډېر دغې ورکړو، نو لهذا هغه نه غواړي چې دوباره زه داسې یو غټه او اهمه فیصله واخلم او هغه فیصلې په وجه سره چې کوم دی په ملک کې بیا انتشار پیدا شي او بیا خاص کر نور ایجنسیز هم د هغې نه غلطه فایده اوچتې کړي او ملک چې کوم دی ټوټې ټوټې کړي. نو هغه سره صرف د ملک د سلامتۍ غم دی. اوس هغه باقاعده د آرمي سره صدر عارف الوي سره باقاعده چې کوم دی کینی باز مباحثه کوي چې یو لاره راوځي او باقاعده چې کوم دی د انتخاباتو څه طریقه کار چې کوم دی نو راوځي. یو بل خبر دی چې پاکستان تحریک انصاف والا چې کوم دی نو دغه ته راځي واپس اسمبلیانو ته، نو په هغې باندې به دویم ولاګ جوړوم انشاءالله. هغه درسره وګورئ چې دا څه قصه ده واقع د پاکستان تحریک انصاف والا چې کوم دی اسمبلیانو ته راځي، ولې راځي، څه وجه ده، او په دې کې به پی ډي ایم او حکومت ته غټ شکست میلوي چې شکست به صحیح. نو هغه دویم ولاګ درسره ضرور وګورئ، خو ویډیو درسره ضرور شیر کړئ. په اخر کې خپل شیخ بلې جذبه